السلام علیکم. زمونږ نننۍ ویډیو د سره د نازي اقبال په اړه ده، یعنې د نازي اقبال په باره کې ده. یعنې نازي اقبال خپل بیان په یو مرکه کې دغه شانتي کوي. د دې نه مخکې درته دا یوه یادګڼه وکړم که چېرې زموږ چینل ته تاسو نوي وئ نو زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټرۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نازي اقبال خپل بیان دغه شانتي کوي. نازي اقبال وایي چې یعنې ما او جاوید پیزا چې طلاق ورکولو نو د دې سازش څه و، دا یوه پروپیګنډه وه. ولې چې د دې خبرې نه علاوه موږ ته نیشنلټي نه میلاوېدله په لندن کې، او موږ چې داسې کار وکړو نو یعنې موږ ته نیشنلټي چانس و چې موږ ته میلاو شي. کله چې دا ټولې خبرې موږ ته خپل یو سفارت خانې والا ښودلې وې چې تاسو به دغه شانتې کار وکړئ، یعنې یو بل ته به طلاق به د دروغو ورکړئ او حکومت ته به شو شي چې دوی یو بل نه جدا شول نو تاسو ته به نیشنلټي بیا میلاو شي. خو موږ چې دا کار وکړو نو موږ چې سوچ بیا وروسته کې وکړو، یعنې موږ مخکې سوچ نه کړی، خو چې موږ چې سوچ وکړو یعنې موږ په دا ډېره غلطه کار وکړو. ولې چې زموږ یو غیر اسلامي خبرې وکړې او د هغې نه بعد هم بیا زر خپله خبره واخیستله او اوس یو ځای ژوند تېروو. او دا خبره چې موږ څنګه د طلاق خبره وکړله نو بیا پسې خپلو مینهوالو ډېر زیات سخت نالتي خبرې او اترې راپسې کولې نو بیا موږ ډېر زیات سخت خفه وو. موږ ویلې چې د یو بل نه خو هسې جدا شو، خو خپل مینهوال هم انا خفه شول. عزتمنو، نازي اقبال بیا پخپله په دغه مرکه کې ویلي وو یعنې زموږ طلاق نه دی شوی ځکه چې زموږ خدای د توخانجو یو طلاق و او دا زموږ سازش ټول صرف د امریکې یعنې د لندن د نیشنلټي وه چې موږ نیشنلټي ترلاسه کړو. خو بیا هغه سفارتخانې یعنې زما او د جاوید پیزا زندګي خرابوله، یعنې د یو بل نه یې جدا کولو، خو جدا نه شولو او نه راته تر اوسه پورې د لندن نیشنلټي میلاو شوله، نه ماته میلاو شوي او نه زما خاوند ته، یعنې ځان هم وشرمو او کار هم ونه شو. بیا نازي اقبال ویلی دی چې عزتمنو مینهوالو زموږ طلاق نه و شوی ځکه چې زموږ طلاق صرف د نیشنلټي په باره کې وه او زموږ د خپلو الحمدلله هېڅ داسې خبره نشته چې د یو بل نه به خفه شو. ولې چې موږ دواړو په مینه باندې واده کړی دی او د یو بل هم خوښ کړي دي ځکه موږ واده کړی. خو چې په مینه باندې واده وشي نو داسې هېڅکله هم نه کېږي چې بیا طلاق ترېنه واخلي او موږ اوس ډېره خوشحاله زندګي تېروو. دا به صرف زموږ یوه پروپیګنډه وه چې خلکو راپسې وکړه چې یعنې دا دوی دواړه خپلو کې یو بل سره روان شوي دي او طلاق اخلي، یعنې موږ اوس هم یو بل سره هغه شانتې خواږه یو او جدا شوي د یو بل نه نه یو. عزتمن، زموږ نننۍ ویډیو ته د دې ځای پورې ده. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي دا ویډیو د صحتمند لایک کړئ، چې زموږ چینل کې نوي وئ زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.